أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا. سورة نساء آيات نمبر 108. ان الذين كفروا يقينا غکسان چې کفر کړي دي وصدوا عن سبيل الله او منع کړي د خلق عن سبيل الله د الله تعالی د لارې څخه قد ضلوا ضلالا بعيدا. یقینا گمراه شوي دي ضلالا بعيدا پلیری گمراهي سره. د دې آیاتو د مخکنی آیاتو سره ربط دادي چې په مخکې آیاتو کې الله تعالی د يهودو د شبهات او د اعتراضات جوابات وکړه او په جواباتو کې د سیدی عالم صلی الله علیه وسلم کامل نبوت په قطعی دلائل ثابت کړي. هغه دا چې الله تعالی خپل او د الله تعالی کتاب د دې د لپاره واسطه دا او ملائکه د الله د پیغمبر پر نبوت باندې شاهدان شو. نو په دې سره د يهودو دعوا رد سوله چې کله د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نبوت په ډیره مضبوطه طریقه ثابت سو نو پر روانو آیاتونو کې الله تعالی هغه کسانو ته چې د دغمره قوی دلایل باوجود د پیغمبر علیه السلام نبوت نه مني ته هغوی د پاره د دنیا او آخرت د سزا یادونه کوي. الله فرمای ان الذين يقينا اغكسان کفرو چاوی کفر کړي دي یعنی دا قطعی او یقینی دلائل نه دي منلي او پر دې سربیر او صد عن سبیل الله خلق منع کوي د الله تعالی د لارې څخه او خلق یې منع کړي وي د الله تعالی د لارې څخه. یو خدا قطعی دلائل د توحید او د رسالت نه مني بلکې خلق هم د الله تعالی د لارې او د پیغمبر علی السلام پر رسالت د ایمان راوړلو نه منع کوي. نو د دې خلکو دنیوي تاوان دا دی چې قد ضلوا ضلالا بعیدا. دا خلک گمراه کړل شوي دي ضلالا بعیدا په لویه گمراهي سره. بعیدا لري یعنی ډېره مضبوطه او اوږده گمراهي ده چې د حق یې لري کړي. دا خو په دنیا کې د دوی د مذهب حاصل دي چې دغه خلکو مذهب په ډېره ښکارا او مضبوطه گمراهي کې واقع دي. هیڅ د حق یوا علامه هم پکښ نشته. ان الذين كفروا وظلموا ان الذين يقينا اغكسان كفروا چاوي کفر وکړي وظلموا او ظلم وکړي لم يكن الله ندي الله عز وجل يغفر لهم چاوي تبخشن وکړي ولا ليهديهم او ندي چې وشي هغوی لره طريقا لاره الا طریق جهنم مگر د جهنم لار خالدین فیها دوامدار بوي فیها پدا جهنم کی ابدا همیشه وکان ذلك علی الله یسیرا وکان دی ذلك دغکار علی الله پر الله عز وجل بانی یسیرا انتهائی آسان. الا الذين كفروا وظلموا او د آخرت حاصل دغه دی چې ان الذين يقينا اغكسان كفروا چاوي کفر کړي دي د الله د پیغمبر د نبوت نه او د توحید نه وظلموا او ظلم کړي دي پراګر زول د نور د حق د لارې څخه. لم يكن الله ندي الله عز وجل يغفر لهم چې بخښ دی وکي او لره ولا ليهديهم طريقا او ندي چې وشي او لره طریقا لار یعنی هغوی ته الله تعالی د جنت لار هیڅ کله ونشي الا طریق جهنم مگر یوازې ورته د جهنم لار وشي خالدین فیها چې د دې لارې بدوی جهنم ته داخلي خالدین فیها همیشه به په دې جهنم کې ابدا همیشه. وکان ذلك على الله يسيرا وکان دی ذلك دغکار یعنی د دوی جهنم ته لیږل علی الله پر الله عز وجل باندې یسیرا انتهائی آسان. هیڅ اسباب او ترتیبات ته ضرورت نه لري هیڅ ته ضرورت نشته. الله تعالی ته دا بالکل آسان ده
د دې مبارک آیاتونو دا معلومه سول چې د نجات لار یوازې او یوازې د نبی علیه الصلاۃ والسلام شریعت دی. د الله د پیغمبر د شریعت څخه ما سوا هیڅ بل د نجات لار نشته. دا که يهودیت دی، دا که نصرانیت دی، دا که هندوئزم دی، که هر عقیده ده، د نجات لار یوازې او یوازې د پیغمبر علیه السلام رسالت و بس، بل په هیڅ شي کې نجات نشته. د دې دواړو آیاتونو حاصل دارا اوتی چې د انسانانو کامیابی د دنیا او آخرت یوازې د پیغمبر علیه السلام په نبوت باندې د ایمان راوړلو وروسته د هغه په اتباع کې ده. او که څوک د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د عقیده او د پیغمبر علیه السلام د نبوت څخه یو ذره منحرف وي نو دا د نجات لار نه پیدا کړي او نه الله تعالی هغه جنت ته بیایي. مطلب دا دی که څوک د عقیده لري پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د الله پیغمبر دی او الله تعالی اخیری پیغمبر راستولی دی او د په شریعت کې نجات ستا، خدا بیا نه مني العیاذ بالله چې اخیری پیغمبر دی نو دا کافر دی. او یا دا مني چې الله تعالی پیغمبر علیه السلام راستولی دی، اخیری پیغمبر دی او د الله تعالی د طرف څخه مبعوث دی، خدا بیا نه مني چې د تمام عالم د پاره دی، بلکې دا عقیده لري چې دا یوازې د عربو د پاره دی یا یوازې د مکې د خلکو د پاره دی، نو دام کفر دی، دام نه دی. او یا د مثال په توګه دا عقیده لري چې د الله تعالی پیغمبر دی او د الله تعالی د طرف راستول شوی دی او ځاری امتی بولی، خدای الله تعالی د پیغمبر اصول او قواعد د اوس زمانه سره برابر نه بولی او وایي چې په دې باندې عمل اوس نشي کېدلای، دا منسوخ دی، العیاذ بالله، نو دام کفر دی، دام معتبر نه دی. او یا خدای پیغمبر علیه السلام نبوت منی، خود کتاب الله په ارتباط څخه خبره کوي، نو دام مؤمن نه دی، کافر دی. یا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نبوت منی، خود صحابه کرام په باره کې غلط عقیده وی لکه شیعیان، نو دا مسلمانان نه دي، کافران دي. چې د صحابه په باره کې غلط عقیده ولري هغه العیاذ بالله یا منافقان بولی او یا خائنان بولی العیاذ بالله. او یا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ازواج مطهرات په ارتباط غلط عقیده ولري نو دا پر ایمان نسبت کېده. او یا د عقیده لري چې پیغمبر علیه السلام خدای الله تعالی پیغمبر دی، الله تعالی را استولی دی، خو لکه څنګه چې د په طریقه کې نجات ستا، داسې په يهودیت کې نجات ستا، په نصرانیت کې نجات ستا، نو دا کفر دی، اثبات یې نشته. او یا د عقیده لري چې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د الله اخیری پیغمبر دی، صحابه یقیني سی خلق دي، لیکن باید د نبی علیه الصلاۃ والسلام په دین کې ځینې نور احکامات ورګډ سي تر سوچ د شدت لمنځه ولاړ سي او تعادل وو دا میانه روي ما بین تسله کدا. اوس چې بعضی منافقان وای نو دام کفر دی، ایمان نه دی، ځکه چې د خپل مزاج او طبيعت د پیغمبر علیه السلام په دین کې ورګډوي، نو دا ټولي طریقې د حرام دي. یوازې او یوازې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نبوت او د هغه پر ټولو احکامات چې د الله تعالی د طرفه مشته بیان کړي دي کامل عقیده درلودل دا د ایمان د لپاره ضروری ده. او دا به د عقیده وی چې دا پیغمبر علیه السلام آخري پیغمبر دی، تر ټولو انبیا او افضل دی او تر قیامت تر ورځې پورې به تمام انسانانو د لپاره پیغمبر وي. د دې څورسته کچا د پیغمبري دعوه وکړه هغه کافر دی او صحابه د ټول انسانیت د لپاره معیار حق دي. او دا عقیده بلري چې د تمام عالم د لپاره پیغمبر دی، دا سینه چې د یو خاص قوم د لپاره. او دا عقیده بلري چې د دنیا او آخرت نجات یوازې او یوازې د نبی علیه الصلاۃ والسلام په اتباع او داغه په سنت طریقه کې. او دا عقیده بلري چې د پیغمبر علیه السلام احادیث د قران کریم د لپاره تشریح او د قران کریم د لپاره تفسیر، لکه څنګه چې قران کریم د الله تعالی د طرفه وحی دی، دغه رقم احادیث هم د پیغمبر علیه السلام پر ژبه چې جاری شوی دي دام د الله تعالی د طرفه وحی دی. البته فرق دا دی چې قران کریم په مانځ کې تلاوت کړل کیږي، احادیث نه تلاوت کړل کیږي. نو که یو سړی د احادیث انکار وکي نو دا هم په ایمان باندې نه پاتې کیږي. ها که یو څوک د علم په ارتباط باندې د احادیث اقسام بیانې یا وایي چې دا حدیث مثلا صحیح دی د روایت په اعتبار دا ضعیف دی، هغه پروا نه کوي، خو یو علمي بحث هغه د علماو د لپاره د عامه انسانانو د لپاره د دې اجازه هم نشته. یا ایها الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما.
يا أيها الناس أي خلق قد جاءكم الرسول يقينا تاسو تراغلي رسول بالحق فحق سر من ربكم استاسو دا رب دا طرف فآمنون و ایمان ربانی راوڑی خيرا لكم استاسو دا پار خیر دی وإن تكفروا كتاسو كفروا كي فإن لله نو يقينا الله عز وجل رما هغتسي في السماوات چپاسمانونو کی دی والارض چپمزکو کی دی وكان الله عليما حكيما او دی الله عز وجل فرع علم لرنکی د فرع حکمت خاوند یا ایها الناس د دې آیات به د مخکنی آیاتو سره مناسبت او ارتباط دادی کله د پیغمبر علی صلوات و سلام نبوت په قطعی دلایل ثابت او هر څوک چې د طریقې انکار کوي د هغوی د دنیا او آخرت نقصان دی نه مذهب او دین په دنیا کې معتبر دی او نه په آخرت کې ورته نجات ورکي نو د دې څخه ورسته وس د تمام نړۍ انسانانو ته دا اعلان کوي چې تاسو د دنیا او آخرت نجات یوازې او یوازې د دغه پیغمبر په اتباع کې نو تاسو د دغه پیغمبر اتباع کوي او ایمان ور باندې راوړئ یا ایها الناس اے د تمام جهان خلقو قد جاءكم الرسول یقینا راغلی دی تاسو ته الرسول دا خاص پیغمبر الف لام د پاره د عهد دی مراد ورسره نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام دا خاص پیغمبر در راغلی دی بالحق په حق سره یعنی دعوه رښتینی دعوه ده او په دلایل باندې ثابته ده من ربکم استاسو د رب د طرفه چې کله نو دغه پیغمبر دا په حق راغلی دی په دعوه کې رښتینی دی او دعوه په دلایل ثابته ده او د چا د طرفه ثابته ده د کائنات د رب د طرفه ثابته ده نو مقتضا د اثبات د دعوی په دلیل صحیح سره ده کله چې یو څوک دعوه په صحیح دلایل ثابته کوي نو په کار دا چې خلک یې ومني نو مقتضا د اثبات د دعوی په دلیل صحیح نو دا د فآمنون او تاسو ایمان راوړي تاسو په دې پیغمبر باندې ایمان راوړي خیر لکم دا واستاسو د پاره خیر پر دې پیغمبر ایمان راوړي او څه چې دغه پیغمبر درته فرمایي پر هغه ټول ایمان راوړي چا چې د پخوا څخه ایمان ور باندې راوړي او هغه دې پر دغه ایمان قائم اوسېږي او نور د خپل عقیده بسکلک او چا چې ایمان ندی راوړي هغه دې راوړي خیر لکم استاسو د پاره دا خیر دی ځکه چې نجات یوازې په همدغه لار کې دی نو چې نجات یوازې په همدغه لار کې دی نو بیا بل لار اختیارول ستاسو د پاره شر دی او خیر یوازې په همدغه لار کې وان تکفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وان تکفروا کچیر تاسو کفر وکي انکار وکي نو پدې کې ستاسو خپل نقصان دی الله تعالی ته یو ذره نقصان نرسیږي نو تاسو خپل د ځان غم کوي الله تعالی ته نقصان نرسیږي ولی ذکر فإن لله یقینا الله عز وجل ردی ما تمام هغه څه په السماوات په اسمانونو کې موجود دي والارض او تمام هغه څه په مځکه کې موجود دي دا ټول د الله عز وجل ملکیت دي نو دغه سي عظیم شان مالک او قادر او مقتدر ذات ته څوک تاوان رسولای سي نو ستاسو خپل تاوان دي که ایمان نراوړي ستاسو خپل تاوان وکان الله علیما حکیما او دی الله عز وجل علیما د فرع علم لرونکی حکیما فرد حکمت خاوند ستاسو ټول په ایمان او د هری هری جزئیه په ارتباط علم لري او د فرع حکمت خاوند دی دا چې تاسو ته په دنیا کې د کوپر په وجه فورن سزا نه درکې فدی کې حکمت دی يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته يا أهل الكتاب أي أهل الكتاب لا تغلوا تاسي غلو مكوي ده حد تجاوز مكوي في دينكم فاخفل دينك ولا تقولوا او مواياس على الله فعلى عز وجل باني الا الحق مگر حق خبر انما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته
یقینا مسیح عیسی ابن مریم رسول الله د الله تعالی رسول دی وکلمته د الله تعالی خبر د القاها چې وکړل الی مریم او مریم علیها السلام ده وروح او پیدائش دی منه د الله تعالی د طرفه فآمنوا بالله ورسله نو تاسو ایمان راوړئ په الله تعالی باندې ورسله د الله تعالی فرسولانو باندې ولا تقولوا ثلاثه او تاسو موایا ثلاثه درې انتهو خيرا لكم من عصيد دې خبرې تاسو د پاره خیر ده انما الله يقينا الله عز وجل اله واحد يوم معبود سبحانه پاک دی د هر څه ان تكون له ولد پاک دی د الله عز وجل راند دې څه یکون چې کیږي بله اغلر ولد اولاد له د الله عز وجل را ما هغه څه دی په سماوات چې په اسمانو کې دي وما هغه څه دی په الارض چې په مځکو کې دي وکفا بالله وکیلا او کافی دی الله عز وجل وکیلا د کار سازی په اعتبار یا اهل الكتاب په دې آیاتونو کې بیا الله عز وجل د یوې بلې ډلې عیسویانو رد کړي یعنی په مخکې آیاتو کې د یهودانو رد وو چې د پیغمبر علی السلام رسالت یې نه مانه په دې آیاتونو کې بیا د عیسویانو رد دی چې د الله تعالی توحید یې نه مانه او عیسی علی السلام یې د الله تعالی سره شریک ګڼي په دې آیاتونو کې رد دی د دوی پر قبائح نو مناسبت ادا سوچ په مخ کې آیاتو کې د يهودانو قبیح صفات او بد عادات بیان سول په دې آیاتو کې بیا د عیسویانو بد عادات او داوی بد صفات بیانېږي یا اهل الكتاب اے اهل کتاب یعنی اے اصحاب انجیل لا تغلو تاسغل ومکوي د حد تجاوز مکوي فی دینکم بخپل دین کې یعنی د حق عقیده د حدود څخه موزي د حق عقیده چې کوم حدود دي په هغه حدود کې وچلېږي در دې موزي ولا تقولوا على الله او موايس پر الله عز وجل باندې الا الحق مگر حق خبره یعنی د الله تعالی په ذات او په شان کې یوازې حق خبره کوي دا موايس لکه تاسو چې وایاس نعوذ بالله چې الله تعالی زوی لري لکه الله تعالی چې بل ځای فرمایي چې دی دا ویل چې المسيح ابن الله چې مسیح دا د الله تعالی زوی او یا بعض استاسو دا وایي چې الله تعالی د الہو د مجموعه یو جز دی یعنی د دروش آنو څخه یو مجموعه جوړه ده چې یو جزء الله تعالی نو دی دا وایي چې ان الله ثالث ثلاثه الله تعالی د درو څخه دریم دی او باقی دوه جزونه یا عیسی علیہ السلام او یا جبرائیل علیہ السلام شوی لکه پر روانو آیاتو کې الله تعالی هغه ته اشاره کوي په دغه آیات ته یو سل دو اویا کې الله تعالی هغه ته اشاره کوي ولل ملائکه المقربون یعنی د الله تعالی سره ملائکه مقربه دام نه دي شریک او یا چې بعضی د عقیده لري چې عین عیسی علیہ السلام خدای دی لکه الله تعالی چې بل ځای یادونه کوي چې ان الله هو المسيح ابن مریم چې الله تعالی خو بس یوازې د مسیح ابن مریم مطلب دا چې د غدرې سره اقوال چې یا څوک عیسی علی السلام د الله زوی ګڼي او یا الله تعالی د درو د مجموعه یو جز ګڼي او یا مسیح عین خدای ګڼي نو دا ټول عقیده باطل عقیده دي تاسو پر الله تعالی باندې دغه خبره مکوئ انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله الله تعالی فرمای ندی مسیح عیسی ابن مریم مگر د الله تعالی رسول دا انما کلمه حصر انما المسيح عيسى ابن مريم ندی عیسی ابن مریم عیسی ابن مریم ته مسیح ام وای او دجال ته هم مسیح ویل کیږي یو ته وای مسیح دجال بل ته وای مسیح عیسی ابن مریم لکه هغه سنت دعا کې چې راځي چې پیغمبر علی السلام فرمایي اللهم اني اعوذ بك من فتنه المحيا والممات ومن غلبه الدين وقهر الرجال ومن شر فتنه مسيح الدجال الته د مسیح کلمه راغله مسیح اصل دادی چې حضرت عیسی علیہ السلام کې الله تعالی دا معجزه ورکړیو چې کله بده پر مورزاده راند باندې لاس تیر کی نو د لاس په برکت به الله تعالی د هغه سترګي ور بنا کړ
یا به د فیس مریض وو پر هغه به علاج تیر کی هغه جوړ نو مسیح د مسح څخه سوی یعنی مسح کوونک مسیح د فعیل وزن دی صفت مشابه یعنی ذاتی صفت ګرځول کیږي او دجال ته هم مسیح ځکه وای چې هغه هم پر کومه علاقه باندې لاس تیر کی نو هغه ته د غدمځ کې خزاني او د شان راوځي چې الله تعالی په دې سره امتحان جوړ کړ او یا مسیح د فعیل وزن دی په معنا د ممسوح هم راځي نو دجال ته بیا ممسوح ویل کیږي په دې چې د وسترګې ور مسح کړل سوی مطلب دا چې د وسترګې ختمه سوی نو مسیح دا د فعیل وزن دی په معنا د ماسح د مسح کون کې هم راځي او په معنا د ممسوح د مسح کړل سوی هم راځي نو د دجال په ارتباط به معنا ممسوح وي او د عیسی علی السلام په ارتباط به معنا ماسح وي انما المسيح عيسى ابن مريم ندي مسيح عيسى ابن مريم رسول الله مگر د الله تعالی رسول دی وکلمته د الله تعالی کلام دی یعنی د الله تعالی پیدایش دی القاها چې کړه و دا خبره الى مریم علیه السلام ته د جبرائیل علیه السلام په واسطه و روح منه او جاندار دی منه د الله تعالی د طرف یعنی د الله تعالی د طرف د روح پکښ اچول سوی دی الله تعالی هغه ته روح ورکړي مطلب دا چې دغه عیسی علیه السلام روح د حضرت مریم علیه السلام وجود ته په واسطه د حضرت جبرائیل علیه السلام د نفخه یعنی د پور ورسول سو د حضرت عیسی علیه السلام روح و جسد ته د حضرت مریم علیه السلام په واسطه د جبرائیل علیه السلام د پکولو ورسول سو نو هغه د الله تعالی زوی نه دی او نه الله تعالی اولاد ته ذریت لري او نه هغه د دروم د مجموعه یو جز دی لکه څنګه چې دا د دوی عقاید دي دا څنګه ده فآمنوا بالله نو تاسو په الله تعالی باندې ایمان راوړی یعنی چې دا ټولي خبري و ثابت سوي چې غلطي دي چې عیسی علی السلام فقط دغه دی اندغه حقیقت دي چې موږ درته بیان نو فعلا تعالی ایمان راوړي او رسوله د الله تعالی پر رسولانو ایمان راوړي نو د الله تعالی پر رسولانو ایمان خو موقوف دي پر توحید مطلب دا چې توحید ومني د توحید عقیده خپل او رسولانو چې تاسو ته څنګه د توحید تعلیم درکړی دي توحید پر هغه طریقه ومني د ځانه طریقه د توحید د پاره مر आवाज ورسوله د الله تعالی پر رسولانو ایمان راوړي یعنی دا غو د تعلیماتو مطابق ولا تقولوا تاسو موایا ثلاثه دریدي چې دا الله تعالی سره نور معبودان هم شریکان دي چې درې خدایان مطلب یې دا سوچ شرک مکوئ انتهو خیر لكم نو تاسو منعسی تاسو دغه غلطی عقیده څخه منعسی دغه د شرک د عقیده منعسی خیر لكم تاسو د پاره دا خیر دی انما الله اله واحد ندی الله عز وجل اله واحد مگر یو الله ندی الله عز وجل مگر معبود واحد دی یواز الله تعالی معبود دی انما الله اله واحد یقینا الله عز وجل معبود یواز نه دی یعنی نستبل معبود مگر الله تعالی یواز معبود دی برحق سبحانه فاکد د الله عز وجل را ان یکون له ولد چې به غلر اولاد له ما فی السماوات و ما فی الارض دلیل دادی چې الله تعالی اولاد نه لري ځکه چې الله عز وجل رما هغه څه دی په سماوات چې په اسمانونو کې دي و ما هغه څه دی فی الارض چې په مځکه کې دي چې دا واضح دلیل دی د الله تعالی په توحید باندې او دوهم دلیل دادی چې وکفا بالله وکیلا کافی دی الله عز وجل وکیلا کارساز یعنی الله تعالی کارساز دی د دې څخه ما سوا نور ټول کائنات کې یو فرد هم په کارسازی کې ناکافی دی یوازې په کار جوړولو کې الله تعالی کافی دی اشه چې کله نور ټول ناکافی دي نو هغه ټول غیر ته محتاج دي او یو وخت عاجز کیږي یوازې الله تعالی د عاجزی څخه پاک او چې څوک په کار جوړولو کې کافی سو نو دا صفت کمال دی او د صفت کمال سره الوهیت لازم دی کله چې په غیر کې صفت کمال منتفسو چې په نور کې صفت د کمال نشرات لای نشکاره خبره د چپاغو کې الوهیت هم منتفسو ولی صفت کمال سره الوهیت لازم دی نو په نور کې صفت کمال نشته نو الوهیت هم نشته او صفت کمال یوازې په الله تعالی کې دی نو الله تعالی الہ دی
پر دې باندې تفصیلی خبر ان شاء الله سبا کو د عیسوي عقیده په ارتباط صدق الله العظیم.